الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال الله تعالى في مقام آخر يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزتمندو مشرانو سپینروبو او کشرانو ماستا سوړاندې د الله جل جلاله د کتاب مبارکنا یو 2 آیات مبارکه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث مبارکونه یو حدیث تلاوت کو. د الله جل جلاله نه دعا کوم چې الله دې زما په خوله باندې حق او سچ جاری کی، د ټولو نه اول زما د پاره او بیا د تمام اوریدونکو د پاره دا د خیر ذریعہ وګرځي. په تیر جمعه کې په تربیت د اولاد باندې مونږه خبره کړې و. په تربیت اولاد کې اولنۍ مرحله د اولاد د پیدایش نه مخکې د نیک او د ښه همسفر انتخابي او په هغې باندې مونږه حدیث ذکر کړی و تنکح المرأة لأربع، چې انسان د یو زنانه سره د 4 وجو نه نکاح کوي. نو نبی علیہ السلام فرمایي فظفر بذات الدین، په دې کې تاسو دیندارۍ له ترجیح ورکئ. نو اولنۍ خبره د ماشوم په تربیت کې هغه د نیک همسفر او د نیکې ښځې انتخاب پکار دی، ځکه چې د کور ښځه دې نیکۍ نو د کور ماحول به دې ټیکي، د بچو تربیت به صحیح. لکه حدیث کې راځي چې د ماشوم اولنۍ تربیتګاه هغه د مور غېږه ده. نو د مور په غېږه کې چې ماشوم ته کم تربیت ملاویږي نو داسې تربیت ورته بل څوک نشي ورکولی. بیا د هغې نه بعد یو څو ضروری ذمہداریانی په مور او پلار باندې وي، چې د ماشوم په غوږ کې اذان کول، د غرنګي تهنیک کول، ماشوم ته خنم اخودل او په کور کې دینی ماحول مهیا کول. نن به مون خبره کوو په تربیت باندې
چې د 7 کالو نه واخله تر 14 کالو پورې دا کومه دورانیه چې ده نو دا ډېره زیاته د اهمیت حایل ده. دې ته تعلیمي دور ویلی کېږي. د انسان د پیدایش نه واخله او تر اخره پورې دا کم ژوند چې دی نو دا په محترب مراحلو کې ذکر شوی دی. د پیدایش نه واخله 7 کالو پورې دا بالکل د ماشومتوب وخت. په دې وخت کې ماشوم شفقت غواړي، مینه محبت غواړي، په کور کې به ورته دینی ماحول مهیا کې. د 7 کالو نه واخله تر 14 کالو پورې دا تعلیمي دور دی، او د 14 کالو نه واخله 21 کالو پورې دا د نوجوانۍ دور دی، او د 21 کالو نه بعد کې بیا د جوانۍ دور دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای: مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین. چې کله ستاسو ماشومان 7 کالو ته ورسیږي نو تاسو هغې ته د منځ حکم کوئ چې بچیا راځه منځ وکړه. د منځ ضروري تعلیمات ورته زده کړئ. واضربوهم علیها وهم ابناء 10. خو چې کله دا ماشوم 10 کالو ته ورسیږي او دا بیا مونږ نه کوي نو په دې باندې ورته تنبیه کوئ. نو د 7 کالو نه بعد کې د ماشوم په تربیت کې بنیادی څیز چې دی نو هغه د دین ضروري کم احکامات چې دي د هغې زده کړه پکار ده. او د دین اسلام بنیادی ستنې چې دي نو هغه 5 دي. بنی الاسلام علی 5. نو په هغې کې اولنۍ خبره هغه عقیده توحید ده چې ته به د خپل بچي د ټولو نه اول د عقیدې اصلاح کوي. خپل بچی ته به توحید ښیي. د دې وجې نه لقمان حکیم خپل بچی ته نصیحت کوي: یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. چې بچیه د الله سره څوک شریک مه جوړوه ځکه دا شرک ډېر لوی ګناه ده. نو اولنې څیز دی هغه د عقیدې اصلاح پکار ده. بیا ورپسې منځ. د منځ څومره ضروري احکامات چې دي د اوداسه طریقه شوله، دغه رنګې فرایض شو، واجبات شو، دا بچی ته ښودل پکار دي. بیا عملی ښودل پکار دي ځکه په دې وخت کې د ماشوم دماغ فوري خبره نه اخلي، بلکې هغه خپل مور او پلار ته ګوري، خپل استاذ ته ګوري چې دا څه کارونه کوي او په کومه طریقه باندې کوي. نو ماشوم بیا هغه شانتګي کارونه کوي. نو ماشوم ته د منځ حکم کول پکار دي. خو چې کله دا 10 کالو ته ورسیږي او مون نه کوي نو بیا فرمای: واضربوهم. دې ته بیا تنبیه ورکول پکار دي. داسې لږه شانتې کې سزا ورته ورکول پکار دي. وفرقوا بینهم فی المضاجع. او چې 10 کالو ته ورسیږي نو په دې کې د بلوغت هغه اثرات ظاهریږي. نو د دې وجې نه شریعت دا حکم ورکوي چې د دې بسترې بیا جدا کوي. دې وخت کې د ماشومانو تربیت ډېر زیات ضروري. دویم څیز هغه د قرآن مجید تعلیم دی چې په دې وخت کې ماشوم ته قرآن مجید زده کول په ناظرې سره، په حفظ سره، دغه رنګې د قرآن مجید ترجمه ورته زده کول او د دې اهمیت نه خبرول. ځکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای: خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. په تاسو کې بهترین انسان هغه دی چې په خپله هم قرآن زده کوي او نورو ته هم زده کوي. نو د خپل بچی انتخاب په خو خلکو کې د کولو دپاره د قرآن مجید تعلیم ورکول ډیر انتهایی زیات ضروری دي. یو بل حدیث دی: طلب العلم فریضة علی کل مسلم.
په هر یو مسلمان باندې که هغه زنانه ده او که هغه نارینه ده، که هغه ماشوم دی او که هغه لوی دی، په هغې باندې د علم زده کول دا فرض دي. نو د دې وجې نه مونږ کوشش وکړو چې په خپل بچو باندې د قرآن مجید تعلیم وکړو. دغه رنګې د دینی تعلیم سره سره دنیاوي تعلیم هم پکار دی. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمای چې تاسو خپل بچی د خپل وخت مطابق مه جوړوئ، بلکې د راتلونکي وخت مطابق دوله تربیت ورکړئ او هغه شانتي کې دا ماشومان تاسو تیار کړئ. نو د دې وجې نه د دینی تعلیم سره سره دنیاوي تعلیم هم پکار دی. زه ملګرو ته خبره کوم، زه خپل بچو له پیسې مه ګټئ، د پیسو په ځای باندې دې له بهترین تعلیم ورکئ. عمر بن عبدالعزیز چې کله وفات کېدو نو خلکو ورته وی چې خپل بچو له د بیت المال نه څه وظیفه مقرر کړه. نو هغې ورته ډېر عجیبه جواب ورکو، وی زما بچو ته د وظیفې ضرورت نشته، په خپل بچو باندې ما دومره تعلیم کړی دی چې هغه به خپل ضروریات پوره کړي. عمر بن عبدالعزیز چې کله وفات شو د هغې نه بعد کې چې بله کومه خلیفه راله نو هغې د خپل د بادشاهۍ د صوبو گورنران بدلوله. نو هغې وکتل چې د ټولو نه زیات چا تعلیم کړی او په ښه انداز باندې کړی، نو هغې له به زه دا مشري ورکوم. نو د عمر بن عبدالعزیز 4 زامنو او د هغې نه زیات ښه تعلیم چا نه و کړی، نو هغه خلیفه را ولګېد او هغه 4 واڼۍ د یوې صوبې گورنر مقرر کړو. نو دیو ته دا عہده چې میلاو شو، دا منصب چې میلاو شو، نو دا ورته په قابلیت او په تعلیم باندې میلاو شو. نو د دې وجې نه د خپل بچو ښه تعلیم کول پکار دي، په ښه سکول کې په هغو باندې سکول ویل پکار دي، دغه رنګې په ښه اداره کې هغو ته دینی تعلیم ورکول پکار دي. خو په نن زمانه کې لویه المیه دا ده چې مونږ دنیا طرف ته توجه ورکوو، په ښه سکولونو کې خپل بچو ته دنیاوي تعلیم ورکوو، خو د دین نه بالکل ناخبره دي. زمونږ ماشوم 15-20 کالو ته ورسیږي، هغې له مونځ نه ورځي، د دین کم ضروري مسایل چې دي د هغې نه هغه ناخبره وي. وجه دا ده چې مونږ ته په خپله ناخبره یو، مونږ په خپله دې څیزونو ته توجه نه ده ورکړي. نو ضروری خبره دا ده چې د دنیاوي تعلیم سره سره دینی تعلیم هم ورکول پکار دي. کنه بیا به زمونږ د ماشومانو داسې حالي په سکول کې په پرچه کې یو مضمون راغلی و طلباو ته د محمد صلی الله علیه وسلم په ژوند باندې داسې مختصره شانتي کې تبصره وکړي، یو مضمون ولیکئ. نو یو طالب علم پکې لیکلی و چې محمد صلی الله علیه وسلم د مکې په یو لوی خاندان کې پیدا شوی و او ابتدایي تعلیم په خپل علاقه کې حاصل کړی او د اعلی تعلیم د حصول دپاره بیا د نورو ملکونو سفر کړی. نو چې کله د دینی تعلیم نه بېخبري وي نو بیا به زمونږ بچي دغه شانتي کې تحریرونه لیکي. د یو ایجوکیټډ کس نه تپوس وشو چې زمونږ د پیغمبر څه نوم دی؟ نو هغه ورته په جواب کې وایي وی موسی دی که عیسی دی. بیا تی تپوس وشو وی زمونږ د پیغمبر په کوم وخت کې راغلی دی؟ وی د اکبر زمانې د اکبر بادشاه په زمانه کې راغلی دی او که د دې نه لږ په مخکې زمانه کې تیر شوی دی. چې کله د دینی تعلیم نه ناخبري نو بیا به زمونږ حالات دغه شانتي کی، زمونږ د بچو حالات به بیا دغه شانتي کی، او مونږ د خپل د دې بچو نه بیا دا توقع ساتو چې مونږ کله بوډاګان شو نو زمونږ دا بچي به بیا زمونږ خدمت وکړي، چې مونږ کله وفات شو نو زمونږ دا بچي به بیا مونږ پسې دعاګانې کوي، مونږ پسې به خیراتونه کوي، زمون قبر ته به راځي ودرېږي به او د مغفرت دعاګانې به کوي. کله
چریم داسې نشي کېدی. تا په بچی باندې دینی تعلیم نه دی حاصل کړی، دینی شعور دی ولا نه دی ورکړی، نو د هغې نه بیا دا توقع مه ساته چې کله دی ولا د لارډ میکالې نظام په لاس کې ورکړی دی او د هغه تعلیم نه دی خبردار کړی دی، نو په آخري عمر کې به بیا تا ته دا وایي چې بابا جانه ستا په کور کې ضرورت نشته دی، هسې ټوخې کوي، په معمولی خبره باندې غصې کوي، ته مهرباني وکړه ځان نه په دې کمره کې کښېنه، یا د کور نه بهر ته وباسي چې مونږ په تا باندې تنګېږو. نو دا ټول قصور چې دی نو دا زمونږ د بچو نه دی، دا قصور چې دی نو دا زمونږ خپل دی، ځکه مونږ د خپل بچو تعلیم داسې کړی دی. دویمه خبره، د ماشوم په تربیت کې بنیادی سیز هغه د هغې غذا ده چې مونږ دا کم مال او حال کور ته راوړو، نو آیا زمونږ دا مال حلال دی او که نه حرام دی؟ مونږ چې په کم مال باندې د خپل بچو پرورش کوو، نو آیا دا مال زما د حلال تنخواه دی او که نه چا نه مې رشوت اخیستی دی، یا د چا په حق باندې مې ډاکه اچول ده، یا دا کم مال چې زه راوړم په دې کې زما د خور حصه ده او ما خور له حصه نه ده ورکړي. چې کله په دغه شانتي کې مال باندې د بچی تربیت وشي او په آخره عمر کې دا بچی د پلار ته بیا الټه شي، نو پلار بیا د سر نه ټوپۍ لري کی، گریوان کولاو کی او لاسونه اوچت کی، او بیا د الله جل جلاله نه دعا کوي چې الله بچی مې نافرمانه دی، هدایت ورته نصیب کا. چې کله په داسې مال باندې پرورش وشي، نو فانا کیف یستجاب، مطعمه حرام ومشربه حرام وغذی بالحرام، چې ستا خوراک او ستا د بچی خوراک هغه په حرامه پیسه باندې شوی دی، ستا سکاک په حرامه پیسه باندې شوی دی، ستا د وجود نشو نما په حرامه پیسه باندې شوی ده، په حرام خوراک باندې شوی دی، نو فانا کیف یستجاب، الله به ستا دعا څنګه قبوله کی؟ نو عزتمندو د دې وجې نه ضروري دا ده چې مونږ کم مال او حال کور ته راوړو، د خپل بچو پرورش پې کوو، نو په هغې کې ډېر زیات احتیاط پکار دی. دریم سیز هغه د خپل ماشومانو اخلاقی تربیت پکار دی. اخلاقی تربیت کې خپل ماشوم پر اختیاو باندې راړول پکار دی، او دا ترغیب ورته ورکول پکار دی، الصدق ینجی والکذب یهلک، چې بچی رښتیا وایا، په رښتیا کې نجات دی، والکذب یهلک، او چې دروغ وایي نو یو دروغ پسې به بیا سل دروغ نور را جوړی، اصلو پسې به بیا زر نور را جوړی، نو هلاکت ته به دې بوسي. او په قرآن کې مونږ په خپله تلاوت کوو لعنت الله علی الکاذبین، قرآن مجید وایو او په خپل ځان باندې په خپله لعنت وایو. حال زمونږ دا دی چې مونږ دروغ وایو د نورو خلکو سره، او بیا د قرآن تلاوت کوو چې کله دې ځای ته راورسېږو لعنت الله علی الکاذبین، نو مونږ د دې آیات مصداق په خپله باندې جوړ شو. نو د دې وجې نه خپل بچو ته د رښتیاو ترغیب ورکول پکار دي، د دروغو نه ساتل پکار دي. دغه رنګې دا تربیت ورته ورکول پکار دي چې بچیه د مشرانو ادب کوه، په کشرانو باندې شفقت کوه، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې څوک په کشرانو باندې شفقت نه کوي، د هغو احترام نه کوي، مشرانو له عزت نه ورکوي، فلیس منا، نو دا زمونږ نه دی. دغه رنګې د سلام طریقه ورته ښودل پکار دي، د سلام آداب ورته ښودل پکار دي، ځکه حدیث کې راځي السلام بریء من الکبر، سلام چې دی نو دا انسان د تکبر نه خلاصوي. نو د ماشوم اخلاقی تربیت په ښه انداز باندې کول پکار دي. د دې وجې نه لقمان حکیم هم خپل بچی ته نصیحت کوي،
ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا. چې بچیه د خلکو سره په ښه انداز باندې میلاویږه، په ښه رویې باندې میلاویږه. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا، او پس مکه کې په تکبر باندې مګرځه. بل ځکه الله فرمای انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. انسان چې ته په ځمکه باندې په تکبر باندې ګرځې نو دا ځمکه ته په خپل زور باندې شلولی نشي، او نه ته خپل ځان دومره غټولی شي چې ته د غرونو هغه لویوالي ته ورسېږي، بلکې یو حقیر انسان ستا پیدایش د یو ګندې نطفې نه شوی دی. نو انسان الکبر ردائی، تکبر دا زما صادر دی. الله فرمای چې کم کس زما صادر راخکی زه به دا ذلیله کم. نو د دې وجې نه د تکبر نه اجتناب کول پکار دي، او تکبر به په سب سره ختمیږي چې مونږ په خپل ځان کې عاجزي پیدا کو. یو مسلمان تیریږي په هغې باندې سلام وکړو، ځکه السلام بریء من الکبر، انسان د تکبر نه بچ کوي. دا سم چې ویله واورېده، الله پاک دې مونږ تاسو ټول په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. دا موضوع تربیت اولاد والا تفصیلی ده، انشاءالله پر روانه جمعه کې و مزید په دې باندې بیا گفتگو کو. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.